الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم درود شریف ہوئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين داداغا مدرسے محتویب صاحب جناب حضرت مولانا عبدالباقی صاحب اور دادی مدرسے مشر استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف احمد صاحب زید مجدهم دادی مدرسے جملہ مدرسین حضرات و منتظمین اور دادی مدرسے سرمین لرون کی مدد کون کے اور پدیننلی مجلس کے ناس مسلمانان رونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی دارالعلوم ادارۃ القرآن ادارۃ الحدیث والقرآن الکریم دسو کالو نمخ کے دادی مدرسی بنیاد خودے شیو او پڑیر لگ وقت کے الحمدللہ تاسوین دادی مدرسی آبادی دو منزل جماعت پکے جوڑ شو برا پیو سملا دا تعمیر سلسلہ روانا 2016 کی دادی بنیاد منگی خود دا تقریباً سلور کالو شو او گن شمیر کمرے پکے جوڑے شو جوڑے گی دا نظمہ کمال دے نظمہ دا دیرو دا اللہ فضل اللہ دا زیدہ قرآن او دا سنت دا خدمت دا پارمخ کے نا قبول کرے حالانکہ دا پٹیو پکی بڑی رانون ہم پریوتی دا پٹیو پدے کے کروندیم شوید دا پٹیو پدے کے بخلقو دسماتیم کڑی لوے و نکوٹے لیکن دا اللہ پا علم کی دعوان چی دے زی کے با دا قرآن و دا سنت دا خدمت یو جذبہ پیدا کی گی او دا با دا قرآن و دا سنت باخچہ جوڑے گی او نن اغا شی تاسو تا پخپل استرگو خکارا شروع
زمانونو علم د دین او د قرآن دا ډېر ضروري شی دی. زه اکثر خلکو ته دا ترغیب ورکوم او د دې دستاربندو مقصد دا د دې مدرسې لومبی دستاربندي ده، حالانکې وړه دوره پکې د مخکې نه شروع ده، خو دستاربندي لومبی ده، غټه دستاربندي. نو اکثر خپلو دوستانو ته ګوره چې څوک دوستانو له وروڼو له مشوره ورکوي نو ښه مشوره ورکوي او هغه شی وله خوښوي چې ځان له خوښوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري شریف حدیث دی، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، چې بل مسلمان له به هغه شی خوښوي چې ځان له خوښوي. د دې حدیث تعلق د اخلاقیات او د مشورې سره دی. ځان له زه دا خوښوم چې زما بچی دی عالمي، زما نوسي دی عالمي، زما د کور افراد درونه ویرونه دی عالمانی، نو زه مسلمان لم دا خوښوم چې په کورنۍ کې کم از کم یو عالم خامخا پیدا کړي. علم څه شی دی؟ هغه لغوي معنا دانستن او پویه معنا مون نه کوو. علم د قرآن او د سنت پویې ته ویل کېږي. قرآن زده کول او سنت زده کول، حضور پاک چې ترغیب ورکوي او الله ترغیب ورکوي چې علم زده کوي او د علماو مرتبې ښیي او فرمایي چې عالمان به د قیامت پر ورځ سفارش کوي. علما د پیغمبرانو وارثان دي، نو دا کوم عالمان دي چې دا تاسو ورته مولیان صاحبان وایي؟ دا عالمان ته مراد دي. په قرآن کې خدای د دغې علماو صفت کړی دی او په احادیثو کې جنت په خدای دی خلکو له ورکوي. یو بچی لازم پکار دی چې په کور کې د یو انسان یو عالم خامخا وي، دا ضرور ده. ګمارونو ګوره قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. زه تاسو ته یو مثال در کوم ستاسو د پوهې. د هندوانو یو غټ ډیرې پروت دی او زه یو سړي ته وایم چې په دې هندوانو کې څلور هندوانې وګوره، خو چې هغه په ټولو کې اعلی او ښه هندوانې وي، دا به څنګه لټوې؟ ته که څلور راوچته کې کیدای شي دننه پکې بله غټه پرته وي، که ته بله راوچته کې کیدای شي دننه پکې د هغې نه غټه وي. نو دې کې خلک چڼ کوي. څنګه چڼ کوي؟ ناول ته وړۍ جدا کړي، وړۍ وړۍ ته اخوا کړي، پته ولګېده چې دا باقي غټې دي. بیا په دې غټو کې بیا چڼو کې چې نورې وړۍ دی هغه هم ته لرې کړي، غټې پاتې شي. په غټو کې بیا چڼو کې چې کوم کچه دی کچه ته وباسي، پخې پاتې شي. په هغه پخو کې بیا چڼو کې چې کوم داغي دی هغه ته لرې کړي، بې داغه پاتې شي. چې کوم بې داغه پاتې شي هغې کې بیا چڼو کې دا هندوانو والی دی وخت نیسي او زور ورکوي، سب ټریننګ یې دی، موږ پرې نه پوهېږو. هغې کې بیا وګوري چې دا څلور پکې پیدا شي. دا طریقه د چاڼ ده، بیکاره بیکاره به ترې وباسي، اعلی به پاتې شي. دقه رنګې رب العالمین په دې خپل مخلوق کې چاڼ او کچاڼ، نو انسان یې ترې را جدا کړه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ښکلی شکل الله انسان له ورکړی، بهترین شکل. او دا انسان الله پاک مقصود د دنیا ګرځولی دی چې دا څومره نور کائنات دي، دا ټول د انسان خدمت کوي، هم د کافر خدمت کوي، هم د مسلمان خدمت کوي. نور رڼا ټولو له ورکوي، سپومی ټولو له رڼا ورکوي، باران په ټولو کېږي، ځمکه ټولو له زرغونتیا ورکوي، هوا او اکسیجن ټولو له فایده ورکوي. نو الله پاک کافر یو خوا کړل، څوک یې ترې را جدا کړل، د مخلوق یې یو خوا کړل، څوک یې جدا کړل؟ انسان. جواب راکوي څوک؟ شوق سره ووایه انسانو کې بیا چڼ کوي. نو کافر یې ته وویسته او مسلمان یې ترې را جدا کړ، مسلمانان یې ځان له کړل، ده ته اشرف المخلوقات لقب ورکړ. دا الله کړي دي، زما ستا کمال نه دی. الله قرآن کې خپله فرمایي، الله څه فرمایي؟ لا تمنوا علی اسلامکم. په ما د خپلې مسلمانۍ پرځونه به نه خېجوې. مسلماني د عمل نوم دی چې زه مونځ کوم، روژه نیسم او حج کوم.
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ وی زما احسان قبول کے کہ دا دنیا دا سر و سپین کافر میں پری خودل او دا ایمان رڑا مستا تو رنگڑی پدی سی لکے وروا چولا تولو الحمدللہ ولی دا اللہ کمال دے، دا اللہ برکت، دا اللہ فضل کہ منگ چین کے پیدا ہوئے خدای با ہم نہ مانو، کہ روس کے پیدا ہوئے کلی با خدای با ہم نہ مانو، کہ جاپان کے پیدا ہوئے منگ با گوتم بدھ سجدے کولی، کہ دی ہندوستان کے پیدا ہوئے ممکن دے ہندو پکور کے یا دے سکھ پکور کے ہوئے منگ بسو اللہ منگ دا مسلمانان وطن کے دا مسلمان مور پلار نا پا مسلمان ماحول کے پیدا کرو خود بخود خدای پاک زمون توجہ ایمان تک دا دویم چاند شو دریم چاند سرے مسلمانان چاند کل مسلمانان نو نیکان بندگان پکے رہو استل سوکو نیکان مسلمانان کی وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن نیکانے پکے رہو استل سو دل چانو شو اللہ کا جواب براکو مخلوق کے چانو شو سو کہتے ہوئے انسان انسانانو کے چانو کا سو کہتے ہوئے استل مسلمان مسلمانانو کے چانو کا سو کہتے ہوئے استل نیکان بندگان دام دا اللہ فضل دے رسول اللہ مبارک فرمائی یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب قلب قلبی الی دینک نیکان نیکانو کے چانو کا زمارونو پا نیکانو کے نو سو کہتے ہوئے عباد اللہ الصالحین کے نو درے کسانیتے ہوئے استل مولا صاحب عالم حافظ او قاری دے پخاص و بندگانوں کے اولیاءوں کے نیکانوں کے چانوں کا سو کہتے ہوئے استل درے کسان سو کا علماء قاریان و حافظان کم زیر آگلی دی قرآن کے ثم اورست الکتابا ما قرآن ورکا اس طالبان پا دے اورستنا ٹکی پوئی گی لیکن بیا دیتے اشارت تے جدا زما کا کار دے ما درکل وارث حقداری اللہ والا مال ورکی دا کسب نہیں کرے ما سترگی درکل ما ظلم درکل ما ظلم کے دے علم توجہ درکلا ثم اورثنا الکتاب قرآن مولا لیم ورکا مولا دا قرآن دا علم خدمت کئی دا احکامات و خدمت کئی دا معنی خدمت کئی حافظ دا قرآن دا رسولو دا بقا خدمت کئی کہ دا قرآن پاتی شی کہ دا سپارے ہو دا عرص ختم شو چی سیرہ کے قرآن پروت او قاری دا قرآن دا خو الفاظ و خدمت کئی تو غلطو نہ ہوئی الحمدو پدے تو الحمدو نہ ہوئی درے والو لمے ورکا اللذین دا سوکتی استفینا کہ ماں جن کو میں نے منتخب کیے ہیں چنے ہوئے ہیں ماں منتخب کری دی من عبادنا پخپلو خاص و بندگان کی عباد لفظ اضافت ناتا او کتاب لفظ او رست سیاق سباق ما بپتا رتاو لگی چھ خاص و بندگانوں کے بیدادری منتخب کرل خاص و بندگانوں کی سوک منتخب کرل درے حافظان عالمان و قاریان اس بستا ذہن کے رہ دی چھے او ہو دا خودیر لوی خلق دے چھے سلور دلوال اللہ چڑھ کئی دا خودیر لوی خلق دے چھے عظیم کتاب الف لام سر اغال لاور کئی نو دا بیا دی مولا خو پاکی دا سے دے او دا پیس سے پاکی دا چل کئی او دا پلان کے قاری سے پو میں پرون لی دا او علتے دا لری تال تا ڈڑا والے او دا سی لری خوڑا چھے پا دے گرے رارا والے اب المولا سے پو میں پرون لی دا او دا چلے کا او دا چلے او دا چلے کا اللہ وی ما تا معلوم دی منہم ظالم لنفسی ذالک هو الفضل الكبیر منہم ظالم لنفسی بعضی مولیان حافظان قاریان ظالمان دی پختو کے دیتا ہوئے مفسرین لکی گناہ زیادہ دو نیکی کم دا ومنہم مقتصودن بعضی مقتصود دی قصد یقصدو بیان روے اعتدال تاوئی طالبانو تا پتا دا نیک عمل مشتا و گناہ مشتا دوارا برابر سیم سیم کی تاثور تاوئی سوا سوا عربے کے بتاوئی ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ او بعض دیر نیکان دی مولیان حافظان قاریان اللہ سو ڈرے کرد درے یو ظالمان دویم سوک دی نیکیم کئی گنام کئی دریم سوک دی دیر نیکان عثمان سوک تپوس کی چرتا بزی
زم دا ظالمان خو به دوزخ مخکې پراته او چې دا نیکي او ګناه دواړه کوي د سر کې به پراته او چې دا ډېر نیکان د جنت ته به ځي زه خو به عقل سره دا خبرې کوم الله نه تپوس کې الله دا درې ډلې کوم خوا دي الله وایي جنات عدل یدخلونها ټول به جنت ته ځي بوډا بابا را باندې سوال وکړه ښه دا ظالمان به هم جنت ته ځي دا ټول به ځي مې ستا جنت نه دی کاکاجي دا الله دی الله وایي زه به وځم ستا پکې څه دي یو میلمه دی او زه به وځم خپل کور ته زما بېعزتي هم کړې ده او بیا هم زه کور ته به وځم ما ته څوک لکه پرون درته کنځل کول تا ورته نشنه چای کېښوده دویم دا خو لاشنه ورسره تورې به پکې زما کور دی ستا پکې څه دي جنت د چا دی وایه چې الله بوځي نو الله په تا پکې څه دي د سلو قاتل خدای جنت ته بوځي الله بوځي زموږ په څه دي جنات عدل يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب د سرو زرو بنګړي به چولي طالب سوال کوي ښه بنګړي خو ښه ځای چې د سرو زرو نو هلته به سړی سره زر بنګړي چې هلته اچوي نوعیت کې فرق دی ګړی زه مچوم او ښځه مچوي بدي نه ښکاري رواج دی د ښځو د ګړی جدا نوعیت دی د سړو د ګړی جدا نوعیت هلته به سړي مچوي ښځې به مچوي د ښځو به جدا بنګړي سړو به جدا بنګړي شړنګار به د نه خیږي که خیر انشاءالله يحلون فيها من اساور من ذهب ولباسهم فيها حرير درې خمو جامې بچولي یو خبره درته کوم دې طالبانو مولیانو ته ویم په دې آیات به په یو څیز نه دوکه کېږي یو قسمه مولا یو قسمه حافظ یو قسمه قاري به جنت ته ځي خو ډېر لیټ به ځي لاول به درځئ په دوزخ کې نو بیا به ځي څوک دي د ابو هریره اوږد حدیث دی هغه مولا دی چې علم د دنیا دپاره کوي علم وسیله د دنیا ګرځئ حفظ ذریعه د پیسو ګټلو ګرځئ قرات ذریعه د پیسو ګټلو لګئ اوږد حدیث حضرت ابو هریره د مسلم شریف او د بخاري شریف او د ترمذي او د نورو سننو چې دا به خدای راځي قیامت پر او الله به دې تپوس کې څه دې کړي ما خو قرآن ویلی دی که نه وی تا دی له ویلی لیقال انک قارئ استانه خشته قاري بل نشته ځنې دوزخ ته دغه باندې منه دوکه کوي ټولو مولیانو طالبانو ته دا درخواست دی چې مقصد د علم نه او د حفظ او د قرائت نه د الله رضا څه شي صرف او صرف دا چې دې دپاره کوم چې الله راضي شي بس په ډوډۍ به نه یارېږي ډوډۍ د چا لاس کې بعضې خلک دا هم وایي صاحبه مولا او دا خوري بس ډوډۍ به د کم ځای نه انجینیر به کم ډوډۍ به ډېرې ډاکټر به کم ډوډۍ به ډېرې افسر به کم ډوډۍ به ډېرې تجارت به کوم ډوډۍ به ډېرې مولا شي نو دی به ډوډۍ د کم ځای نه او د ده خوراک به د کم ځای نه هسې تاسو نه تپوس کوم رزق ډوډۍ میوې د چا لاس کې دي چا سره وایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين او ډوډۍ خو موږ مولیانو له خدای دومره راکړه قسم په خدای د ډوډۍ د لاسه غرق ګرځو ډوډۍ خو موږ دا نه وخوړه تاسو څو خوړه هسې م زیړ لاوڼ وخوړه او تش خویند د کچالان دي استادو پیش خویند دی شی خو د نه ټول موږ والي ګډانو غوښې موږ خورو د چرګانو غوښې مونږ خورو دا اکثر د خپلو شاګردانو د علماو ته چې ډاکټر له لاړ شي خدای ته وګورئ الوته وایه ډاکټر په هغه سټیسکوپ ګرځئ د سر نه خپو پورې یاره مولوي صاحب تا کې خو څه خاص بیماري نشته څه چل دی خو رښتیا ورته ووایه چې بېګا مې شی ډېر خوړلی دی ډاکټر دې په هغه مخته کړی دی کله دله په نوکان وشی ګرځي او کله دله په خېټه ګرځي ته مو وایه که زمونږ مولیان چې ناجوړه دي قسم په خدای د خېټې د لاسه دي خفه کېږئ اما رښتیا ده مونږ ټول د خېټې د لاسه ناجوړه یو او وروره شی ډېر دی نو خو چې چاته لاړ شو استاد یې وخوره که نو دا وخوره نو دا وخوره نو دا وخوره نو پرېږدیم نه او زما یو دوست په مردان کې شاهجان حاجي صاحب هغه بیا پکې حلوا پخه کې او سوچه غوړي پکې اچولي اوس به دا خورئ وایي یا جي صاحب نشم خوړی تا ویلی دی چې پلیټ ته خلاص نه که نو ښه به ني بیا ورسره څه کوې شوگر والا مولام به خوراک نه پرېږدي خورئ به حلوا نو لازمن به خورئ حلوا ته به چا پلاړ لټي ډوډۍ موږ له خدای راکړه الحمدلله
ستا د جیب یې خدای راوباسي او په مې خوري ته یوازې په روجې خورې بل کور کې دال دي بلکې الوګان دي بلکې چرګ دی تا یو شی وخوړو د ټولو نه ملا صاحب له راشي هغه ټول وخوړل جامې خشته پټکې مزېدار سپلی مزېدارې الله ورکوي د خدا نه وی مثلا بل خوا ذهن لاړ نه شي چې راشه دا علم به د ډوډۍ دپاره کوم ډوډۍ به ډېر دا مقصد مې نه دی خو دا سوچ به ذهن نه وباسئ چې روزي به کم ځای وي کم ذات چې کافر له رزق ورکوي چې هغلی دا هر څه نه دي پیدا کړي دی بې ذات تا له پیدا کړي دي او کم ذات چې خنزیر له ورکوي او کم ذات چې سپي له روزي ورکوي هغه ذات به د خپل قرآن او د پیغمبر د حدیثو مجلس والا له ولې رزق نه ورکوي او ښه به ورکوي انشاءالله روزي د خدای په لاس کې علم وکړې په بچو حفظ ته جوړ کړې چې قبر له لاړ شي نو بیا به په دې خوند هلته پوهېږي صرف زه دا یو ټکې ویم یو ټکې زه یم چې قبر له یو سړی لاړ شي او بچې ته عالم پاتې او حافظ ته پاتې بچې او دنه تپوس وکړي څه دې راوړي دي دا یو ټکې چې الله ته چې الله اسم م نه دي راوړی میں خالی ہاتھ آیا ہوں کچھ بھی نہیں اسم م نشتا ترکت بعدی عالما او حافظا او قارئا ځان نه پس مې یو ملا پرېښې دی بچې هغه لګیا دی حدیث ښی قرآن ښی یو حافظ مې پرېښې دی بچو ته قرآن ښی یو قاری مې پرېښې دی وړو ته قرآن ښی دقه مې کړي دي باقي اسم نشته رښتیا ووایه دې انسان ته به الله سزا ورکړي دا خو د پیغمبر میشن دی صرف یو خبره درته کوم زموږ د دین په دې کتابونو کې یو عالم تیر شوی دی حضرت امام مالک رحمت الله علیه تاسو وختي راځئ ستړی مختصر امام مالک امام دار الهجره ورته وی او په مدینه منوره کې الله پاک د مدینه منوره سره ډیر زیات شوق ډیره مینه و مدینه منوره کې په داسې ځای کې قبر دی چې زه وایم چې د پسخېدو ځای دی نافع خوا کې د رسول الله مبارک بچے ابراهیم بل طرف ته د رسول الله مبارک رضاعی مور حضرت حلیمه او داسې د دې برجې په اندازه نږدې ورته د رسول الله مبارک نه بیبیانې او څلور لوڼه پرتې دي داسې ځای کې قبر مدینه منوره کې به په سورلی نه ګرځېده حالانکې په سورلی ګرځېدل څه منع نه دي چا ورته وی ولې په سورلی نه ګرځې وی کومه خاوره کې د دواړو جهانو مبارک سردار پروت دی مالک له خوند نه ورکوي چې په هغې کې په سورلی وګرځي د خپو ګرځېدو له مې مخلص نشته او درس حدیث به کم ځای کو چې کم ځای عبدالله ابن مسعود به ناست او چې کم ځای به رسول الله مبارک اعتکاف ته ناستو استوانة السریر اوس هملته یو ستن شته نو یو ځل هلته درس ته ناست دی خو داسې وخت نه لکه دا اوس او طالبان ورته ناست دي طالبان یې څوک دي الله اکبر امام شافعي غوندې شخصیت یې شاګرد دی محمد ابن حسن شیبانی غوندې شخصیت یې شاګرد دی امام ابو حنیفه ورته لیکلی و وی لاړ چې د مالک نه حدیث دکا معطا امام محمد د هغه نه لیکلی لوی د زمانې غرونه د شاګردان درس حدیث ته ناست یو سړی راغی لکه څنګه چې اوس موږ ناست یو سړي د خلکو په اوږو قدم راړو او دې خواله راغی حالانکې د هغه د درس خپل آدابو طالبان به داسې ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه په سرونو چې مارغه ناستي سر به یې نه غړقو مارغه په ناستي سړی راغی مخکې خلک هم حیران دي چې دا څه کوي په خلکو په اوږو یې قدمونه راواړول او مخکې راغی امام مالک صاحب ورته وی چې او دته چې راغی ورته وی صاحب درس دې بند کا درس یې بند کوي راپاسه پیسه وی را تر غاړه وځه یا خدای پاکه ور تر غاړه وی دا تندې دې ښکلو ما خو دې ښکل کا یا لکه دا یو څو غلطۍ دې وکړې یو خو دې په ما د حدیثو درس بند کړ موږ چې د حدیثو درس کور څوک چې راشي موږ خپل درس جاري ساتو نه به آداب دی دویم دا دی چې د دې خلکو په سټونو د قدم راواړو من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم د ترمذي حدیث دی چې څوک د خلکو په اوږو قدم وړي جهنم ته لار جوړه ولې کبر دی او خلکو ته ضرر دی ورسو او بل دا دی زه دې ځان ته پاسولم را تر غاړه ورته څه چل شوی دی په تندي دې ښکل کړم سړی ورته څه وایي وی و دا غلطۍ خو مې وکړې حضرت خو بېګا مې یو خوب لیدلی دی محمد مصطفی
صلی الله علیه وسلم می بیگا په خوب کې تا دلته درس کو دقه سي راغ راتلو سره وی مالک ابن انس شو او ګڼ شمېر صحابه سره دي ملګري وی چاوي هغه دی ستا په ګدۍ ناست او د حدیثو درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چاوي حضور پاک دې غواړي وی ته راپاسېدې خو ترعد فرائص د ولیدې رپېدل د یارېږه وی چې رالی سنګ حضور پاک درته فرمایي مه یارېږه او ځان ته یې راته رغاړه واصلې په دې تندي یې ښکل کړې قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهری د ملا په قدر محمد مصطفی پوهېږي صلی الله علیه وسلم اته پته زما میشن خدا سره جمع دی کړی د حضور پاک میشن څه شی دی ترکت فیکم امرین دوه څیزونه مې درته پرېښي دي لن تدلوا ما تمسکتم بهما تر څو مو هغې باندې منګولې لګولې ګمراهان به نه شئ کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب یو زما سنت دا میشن دی طریقه څه ته وایي مړي نه ما یترکه المیت چې مړي نه څه شی پاتې شي اجې څوک قبضه کې والی هغه وارث دی حضور پاک دغه دوه شیان پرېښي دي بخاری کې راځي ما ترک درهما ولا دیرانا ولا فرسا ایسے نه دي پرېښي باقي الا ارضا جعلها صدقه للمسلمین دغه شیان پرېښي اوس ته سوچ وکړه چې کوم مقصد له الله رسول الله مبارک را لېږلی دی دې خبره قابل غور او کم مقصد د رسول الله مبارک وطن پرېښی دی او کم مقصد د رسول الله مبارک د طائف په سفر کې وجود وینې وینې شوی دی او کم له د هغې غاښ مبارک مات شوی دی او کم له حضرت حمزه او ډېر لوی لوی صحابه شهیدان شوي دي هغه مقصد چې څوک جمع دی کوي هغه به الله ته نږدې وي که به نن چا په لاس کې اخیستی دی ملا صاحب حافظ او عالم دا به د خدای څنګه نیک خوښه دا به څنګه خدای ته نه نږدې د خدای د دې زما د یو سړی د کور خدمت کوي زما به نه خوښ زما د خبرو د څوک خدمت کوي زما به نه خوښ زما د څوک صفت کوي زما به نه خوښ الله نه غیرتي ذات خو بل نشته چې څوک د الله کتاب خوښوي د الله خبرې دي بل ته رسوي قرآن حدیث د پیغمبر دا به د خدای نه خوښ زما ورو وی ځان ته یې راته رغاړه باسلې په تندي ښکل کړئ وی زه راویښ شوم ما وی خدایه دغه سینې ته به ما کله رسئ چې زه به پورې خپله سینه ومږم چې بېګا حضور پاک مبارک به پورې خپله سینه مږوي په دغې تندي به کله زه شونډې ایږدم چې بېګا پې د دواړو جهانو مبارک سردار شونډې ایښودي وی دا حرص مې وکړو دا کار مې ځکه وکړو چې بل څوک رانه مخکې نه شي امام مالک صاحب ورته څه وایي وی چې تا دا خبره وکړو زما هم واوره وی زما دې په هغه ذات قسمي چې زما ستا د چا په اختیار کې ده چې له کله نه د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه دی شوی ځکه زه تاسو ته یم چې بچې علم وکړئ دې نوجوانانو ته وایم علم وکړئ او د مشرانو ته وایم چې یو بچی عالم کې یو بچی حافظ کې یو بچی قاری کې الله سره جوړ ولا پیدا کې د الله دین ته وقف کې روانه لاره ده چې مړه شو قبر کې زموږ پلاران نن قبر کې پراته دي میندې قبر کې پرتې دي نیکونه قبر کې پراته دي ستاسو به هم پراته په قبرونو کې یو ورځ به مونږ هم دلته به بل ملا تقریر کوي بل به جمع ورکوي مونږ به نه یو دلته تاسو به هم نه یې په دې مخ د ځمکه ځای به هغه ډېر لوی سفر دی زما ورونو هغه لوی سفر لوی سفر اخشته کې ځان ملغلره ځان نه رستو پرېږدی لوپر مه پرېږدی بدعمله مه پرېږدی بربڼ مه پرېږدی د پیغمبر وارث ځان نه رستو پرېږده چې کم از کم رسول الله مبارک سره ودرېږي چې مخ دې روښانه چې سر دې ټیټ نه نیولی بدعمله مه پرېږده نیک عمله پرېږده ځان نه بس یا علم وکړه که نی عالمانو سره مینه کوه محبت ساته نینو مدرسو سره مینه کوه محبت ساته مدرسو سره تعاون کوي ټول دوستانو ته مدرسو سره مینه کوي خپل مال کې لږ حصه د دین وقف کې اے مسلمانانو ورونو موږ څونه د لور په واده څونه لګو د زوی په واده څومره لګو موږ په کورونو جوړولو څومره لګو او موږ څومره پراپرټۍ او پلاټونه اخلو لږ اخرت کې ځان له یو پلاټ په جنت کې واله کړه قبر کې ځان له یو پلاټ واله کړه دا روکیږي نه د دې بدل دنیا کې هم دی او د دې بدل په آخرت کې هم دی دا نه روکیږي دا زموږ ادارة القرآن والحدیث ادارة الحدیث والقرآن الحمدلله بطور تحدیث بالنعمت ته وایم زه ریا نه کوم ریا ډېره لویه ګناه ده
ډېر لوی جرم دی ریا. خدای دې موږ د ریا نه وساتي، الله دې موږ د ریا نه وساتي. دا چې موږ پکې ناست یو دا زمونږ یو باړی وه خپله ذاتي الحمدلله زما والد صاحب اغوښتې وه دا چې موږ دا مدرسه پکې جوړه یو کنال پکې زیاتي واغېستو ګنې باقي دا یو باړی وه یو 3 کناله زه یو غالبا زمونږ والد صاحب چې وفات شو چا وې دیګ پخو چا وې دا چل کو چا وې دا چل کو دا چل کو دا زما ورور راغی مولانا یوسف احمد صاحب یاره وي زما زړه کېږي زه مدرسه جوړوم که ستاسو خوښئ او دې ځای کې جوړه کړو د والد صاحب ته به مې ثواب شي مې جوړه کړه الحمدلله. مې ما ورته خاندل مې ګوره زما به نه به تمه کېږي که ته وایې چې سبا راله چندې غواړه دا قصو کې زه نه یم چندې نشم غوښتې جوړه کړه بې سر و بې سامانه هغه ځای کې د مدرسې بنیاد مو کېښود په 2016 کې 4 کاله وشو دا یې تاسو ولیدل څومره لوی جومات پکې جوړ د وړې دورې پورې د دین خدمت پکې کېږي الحمدلله او ښه قابلان او جید استادان دي پکې الحمدلله او ښه خواري کېږي طالبانو سره نه نوم خبره نه ده چې ګنې بس یو مدرسه ده نه ښه زبردست خدمت دی ښه اعلی لنګر ورکوي الحمدلله. مولانا راشد صاحب چې دی هغه لګیا دی زبردست خدمت یې کوي راشد مولوي صاحب خدای دې خوشحاله او ډېر مخلصان دوستان دلته موږ ته مخې ته ناست دي چا نوم نالم بده خبره ده دې سره په دې مدرسه کې تعاون کړی دی او کوي دا دې ګوره 2 چته جومات دا خو یو کنال جومات دی یو چت لاندې یو چت بره رب العالمین دا دې جوړ کړ او زموږ هغه چندې هم نشته چې نور خلک کوم کوڅه په کوڅه ګرځي او چندې غواړي خاص دوستان او دغه لاندې به کمرې شوې بره په هغه دې روانې دي هلته کمرې شوې دلته شوې د لومبۍ درجې نه والا تر وړې دورې پورې الحمدلله دلته کې احادیثو درس د تفسیر درس او د فنونو درسونه روان دي خو جید علما الحمدلله او طالبانو باندې ښه دور کوي او لګي ښه تکرار پې کوي پرېږدي نه دا د خدای فضل دی دې چې کم طالبان د وړې دورې بیا موږ له راغلي دارالعلوم حقاني د نعمانیې ته نو هغه جید او قابلان طالبان دي الحمدلله دا خدای فضل دی لنګر ورکوي ښه مزې ده سارچی ورکوي کوم ځای نه راځي الله نه تاسو ته مې هم دا خبره کوم چې دې کې د آبادۍ څه ضروریات دي اوس هماغه د مخامخ دغه لګېدلې دي شیټرنګ لګېدلی دی او د پاسه پې دي لنټر اچوي دا ضروریات دي دا پوره کې مړه خدای به درکوي سړیا موږ د طرف نه دا وقف شو د الله په نیز باندې موږ خدای خوار نه کړو دې نه خدای به زیاته راکوي او راکړی نه انشاءالله العزیز تاسو له به هم خدای درکوي خپلو ځایونو کې ځای جومات ته ځای وقف کې مدرسې ته ځای وقف کې د جینکو مدرسې جوړې کې نږدې نږدې مدرسو سره امداد وکړئ او دا زموږ د خپله مدرسه چې دا کوم ادارة القرآن والحدیث مولانا یوسف احمد صاحب که څوک تاسې تعاون کوي د سره رابط نمبر سره یې 395 295 دا ردی نمبر دی ورسره رابطه هم کولی شي ما سره هم رابطه کولی شي خیر چې څوک تعاون کوي ښه ځای کې به لګي بهترین مصرف دی یا په جومات جوړېږي جومات کې به پې کار کېږي یا به طالبانو درسګاهونه جوړېږي دغه تاسو وینئ هر څه دغسې نیمګړې پراته دي یا بره جومات کې به کار کېږي یا به لنګر کې لګي یا به د استادانو تنخواګانو کې لګي یا د بجلی بل کې خالص الله دپاره او دا خبره ذهن کې واچوئ یوه ټکۍ ته وی زما په دې خپل لوډې لوی اعتماد دی زما په دې خپل لوډې لوی اعتماد دی مولانا یوسف احمد صاحب دا ذهن کې واچوئ چې ستاسو 100 روپۍ نه 1 روپۍ نه یو پیسه به انشاءالله امانتي د خدای په نیز دلته دې کې به خیانت نه کېږي انشاءالله العزیز پوره امانت وایي په ځای ځای به لګي انشاءالله العزیز تمارونو دا ستاسو ته ما د لارې د جنت د ګټې لارې وښودې بچې حافظ کا قاری کا عالم کا مدرسو سره امداد وکړي یوازې دا نه چې کوم ځای مدرسې مدد ورسره وکړي کوم کلي کې مې تعاون ورسره وکړي څومره دې پکې وس کېږي تعاون ورسره وکړي بیا خصوصا خو د دې مدرسې جلسه ده ځکه مې ترغیب دله درکړو زما اواز څوک اوري دلته څوک وي نو ټولو ته زما دا درخواست دی هغه تاسو له خوښوم چې ځان له خوښوم قسم په خدای زه ځان لم دا خوښوم چې زما پیسې مدرسه کې ولګي زه دا ځان لم خوښوم چې زما خدمت دې په مدرسه کې وشي او خپلو دوستانو یارانو لم زه دا خوښوم تاسو لم دا خوښوم بهر کې دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې